هغه کم کسان دي، هغه څوک دي چې عمرې وسې نه کېږي او الله له د عمرې ثواب ورکړي، د حج وسې نه کېږي او الله له د حج ثواب ورکړي، یا له الله رب العزت دومره ثوابونه ورکړي چې په علیین کې بره ولیکي، دومره ډېر ثوابونه له الله رب العزت ورکړي. داسې څوک دي؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کم یو کس چې د خپل کور نه راووت، د په صحیح طریقه باندې اودس وکړ او دا صرف د مونځ دپاره راووت، د خپل کور نه جومات ته ځي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت له دومره ثواب ورکوي گویا چې د حج له روان دی او د احرام تړلی د خپل کور نه روان شه، دومره ثواب له الله رب العزت ورکوي. دویم سړی هغه دی چې الله له د عمرې ثواب ورکوي. دا څوک دی؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا هغه کس دی چې کله دا اودس وکړي او دا د سختي مونځ دپاره چې کوم په 10 بجې باندې کېږي یا د اشراق مونځ دپاره دا راشي دا مونځ کوي، نو د عمرې ثواب د عمرې وس خو نه کېږي چې عمرې له لاړ شي، لیکن الله رب العزت له د عمرې ثواب ورکوي. او دریم هغه کس دی چې د دین هم ثوابونه سیوا دي. دا هغه کس دی چې کله یو فرض مونځ وکړي او د بل فرض مونځ پورې څه ګناه ونه کړي، دا ناست په جومات کې دا انتظار کوي مونځ دپاره، د فرض مونځ دپاره، الله رب العزت له دومره ثوابونه ورکوي په علیین کې لیکي، اوس پته نه لګي چې څومره ثوابونه له الله ورکوي. نو ګوره په یو فرض مونځ باندې سړی جومات ته راځي نو الله پې د حج منګي ثواب ورکوي. دویم چې کله د ساخ مونځ دپاره راځي یا د اشراق مونځ دپاره راځي نو الله پې د عمرې ثواب ورکوي. او چې کله د 2 فرضو مونځونو کې سړی ګناه ونه کړي، سړی په دغه رنګې په جومات کې د مونځ دپاره ناست انتظار کوي، الله رب العزت له دومره ثوابونه ورکوي چې په هغه په علیین کې لیکلی کېږي، اوس پته نه لګي چې الله به څومره ثواب ورکوي.